ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پدې موجوده آیاتونو کې چې دې کې د جنگ احد تذکره روانه وه او په منځ کې پکې د سودي متعلق باس راغی، د سود نه ربچ کېدلو ذکر راغی. نو د دې لپاره اگر چې دا خبره ظاهرا لکه بې موقع او بې مناسبه لګي معلومیږي، خو د دې مناسبت په دې وجه د دې آیاتونو دی واقعیا کې پیدا شو چې دا مخکې آیاتونو کو اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی دا پرونی آیاتونو کې چې تاسو د جنگ په موقع باندې نامردی مخکاره کوي، یعنی خو قوت او طاقت او زور او شور سره په جنگ کې شریک شي، نامردی ښکاره کول. نو دا نامردی چې دی نو دا د سودی مال د خوړلو نه نامردی پیدا کیږي چې څوک په سود پیسې ورکوي او په هغې کمې پیسې اخلي، د دې سره نامردی پیدا کیږي. او یو دا دی چې د حرام مال خوړلو په وجه سره بنده ته د نیکو کولو توفیق کم ملاویږي، چې څوک حرام خوري که نه په هر شکل کې حرامات څه ضروري نه چې سود حرام دي، نور قسمه حرام چې حرام غذا خوري نو دای بنی آدم ته به د نیکۍ توفیق کم نه کم کیږي، او که کومه نیکي کوي هم نو هغه به داسې چې نازله نازله به کوي، یا که مونځ کوي یا که تلاوت کوي نو نازله نازله به کوي، ولې چې د ده په وینه کې هغه حرام ګډ شوي دی او د حرام هغه رش دی پکې. نو دا حرام د شیطان په لغزش او د شیطان په دوکه کې دی راغی، نو په حرامو مرتکب شو، نو الته الله سره هغه تعلق د الله مینه د الله محبت د الله عظمت او د الله کبریایي د دې انسان د زړه نه هغه وځي، نو د نیکو او طاعاتو بیا دته توفیق کم ملاویږي. او د ټولو نه غټ طاعت او نیکي چې ده نو دا جهاد دی. نو د نورو نه سود اغستل انتهایی په بخل باندې دلالت کوي، ولې چې سودخور غواړي چې ما څونه مال ورکړی دی نو هغه راکه، او چې دغې مال اغستلو باندې ورکولو باندې د چا څه کار وشو نو دکې باندې مال اوس منافع راکه چې تا په کوم بنیاد له ما تاله پیسې درکړي دي
نو دی وایي چې په دې ستا کم کار وشي نو په هغې کې منافع ماله راکړه، خپل مال به هم راکړې یا به په مالي ورپسې به اضافي پیسې راکړې. دا اضافي پیسې چې دا سود شو، دا سود شو، دا حرام دی. نو په دغه وجه باندې او چې څوک مال کې دومره بخل کوي نو د خدای دپاره لږه غونته کې ذره بر همدردي هم ونه کړی شي نو دی به د خدای په لار کې څه جنګ وکړي، دی به جنګ څه وکړي چې ده ته د خدای په لار کې به دی جنګ څه وکړي، دی به جهاد څه وکړي چې د ده مال سره دونه محبت دی چې هغه هم په سود ورکوي او په هغې باندې هم د خلکو نه پیسې اخلي. وی ابو حیان لیکلی دي چې دې وخت کې یهود وغیره دغه وخت کې به چې دا کله آیات نازلېده نو دغه وخت کې به یهودیانو د مسلمانانو سره سودي معاملې وې اکثر، او په دې وجه به هغې سره تعلق پرېښودل هم ګران وو. ولې چې مخکې د هغې نه حکم تیر شوی دی او د احد په واقعه کې هم د یهودو د منافقت معلوم شوی دی، هغه حرکات معلوم شوي دي. نو په دې وجه وي مناسبه معلومې ده چې دې وخت کې دې سره د سودي لین دین د ترکولو حکم امر الله ورکي. نو الله هغسې امر وکړو په دغه موقع باندې چې سود او وي د سود خوړلو کې خیر نشته، بلکې ستا خیر په دې کې دی چې د خدای نه ویریږه او سود خوړل پرېږده. یعنې سود خوړلو والا به حقیقت کې دوزخ ته ځي او دا دوزخ د کافرو لپاره تیار شوی، د مسلمان لپاره نو. خو دې دا معامله داسې کوي چې هغه دوزخ ته د تلو مترادف ده. لکه رسول الله مبارک ته چې په هغه معراج په شپه کوم حالات جهنم کې د مبتلا خلکو په عذاب کې د مبتلا خلکو وښودلی شو، نو په هغې کې ورته د یو سړي حال وښودلی شو چې هغه دومره غټه خېټه وه، خېټه یې دومره غټه وه لکه د پوره زور منډی کلی چې څونه دی په دونه مقدار یې خېټه غټه وه او خېټه یې بلکل پرته وه، په دې ځمکه داسې خوره پرته وه او په هغې کې به ماران و پکې ماران بس ګرځېدل پکې ماران، هغه ښکارېده لکه د شیشې په شان، د مارانو نه خېټه ډکه وه، په یو طرف به وتل او په بل طرف به ننوتل. نو چې نبی علیه السلام تپوس وکړي دا څوک دی نو دا سودي دی، سودي ده به سودي معامله کوله. نو د سود والا سره الله دا معامله کوي، بلکې د سودخورو په قبرونو باندې چې څوک د سود معاملې کوي، په سود پیسې ورکوي او دا مرض نن سبا ډېر دی. بس د ځمکې پیسې میلو شي، پنشن میلو شي، نو به دی خو دی وي راشه ځان سره به یې څه ږدمه، خو یې په بینک کې کیري نو منافع پې اخلي او منافع ښکاره سود دی. یې چاله په منافع باندې ورکي هلکه ته پې خپل کار روان کا. مثال اوس څنګه دا رور دی، د ده پیسو تاجت دی، دې کار روزګار دی، کمزوری دی، نو دله به یې ورکي 1500 روپۍ به ماله میاشت راکې ځان سره یې چلوئ. دا 1500 روپۍ نه دي، دا 15 ارب بچي به راوړي، خو د دې نسل نه به دې په 2 پیړۍ ترې نه خلاصېږي. دی خو په یو لوی جنج کې واړولې، په یو لوی جاخې واړولې، دې نه بیا چېرته سړی خلاصېږي. حاجي نو دا بیا دغه سړی به پکې کورم ګاڼه کوي، هم نه خلاصېږي. لکه پخوا به چې 100 روپۍ به یې ورکړې، هغه 100 روپۍ پسې به یې منافع No, da solo. Solo usa. Basta. Sarà lo sto, non guardo che su di te ya ya. No, ګورو سوستو. 1500 روپۍ مثال درکړې او تا په هغه ټایم نه تا ته وایي بایي ورپسې به ګورې دونه راکې، نو بیا 1 لاک ته ورسېږي، په هغه سود باندې 1 لاک ورکړي او هغه 15,000 نه خلاصېږي، د سود پکې 1 لاک ورسېږي. حاجي ولې چې په هغه ټایم ووړي نه ورپسې لږې ورکوي هغه اضافي، نو بیا به یې خدای پاک دا سود ورکم او که دا اصل ولا خلاص کم، نو اصل به 15,000 او دی وایي ما ورته لاک رسولی دي. هلکه څنګه یې لاک رسولی دي؟ هغه وایي 15,000 روپۍ دي، نو دی دواړه سر غټ سر بلستن کې ساتي، نه دی غږ کوي چې مالې په سود راکړي دي او نه هغه دا وایي چې په سود، ځکه چې دا نوم ډېر بد دی او هغه خو ډېر معزز دی
اخو حجونه کړي دي، اخو عمرې کوي، اخو د خلکو جنازو لځي، اخو تکبیر الله سره مونځ کوي، اخو امام پسې اقامت کوي، اخو بانګونه وایي، هغه خو د نیکې هغه د زمانې زبرګ ځان نه جوړ کړی دی او معاملې د کړه چې په سودي لین شروع کړی دی. نه دې غږ کولی شي او نه هغه غږ کولی شي، نو دې پکې ډوبېږي، هغه هم پکې غرق کېږي او جنګ یې په دغې روان دی. نو چې مابین کې تخته ورسېږي، نو اول وي نه ما خو سود نه کوو، ما دې خدای وساتي زه به سود کوم، زه په بچو له سود خورم. نو چې اصل تختې ورسېدو نو دې غالم سود کړي، سود دا غله په سود ورکړي. دا دغه شان موږ سره د شیرګړ یو معامله راغلی وه چې هغې کې تقریبا اصل چې وې اصل پیسې هغه 12 لکه روپۍ وې یا 13 لکه روپۍ وې. اصل سړي له روزګار لپاره کړی، ورته په سود کې 1 کروړه پورې رسولې وې، 1 کروړه پورې هغه خبره رسولې وه. هغوی ما سره دارې لیکلي بای ما را دونه ماخانه منافع بدله ورکوله، 1 کروړه پورې رسېدلې وه. هغه پې دعوه کوي ما له خپلې پیسې، هلکه تا ته چې ما کروړ درو نه د ما هغه 13 لکه روپۍ. نو دا سودیان داسې دا نیټورک دی خور کړی دی او الله وایي د سود نه ځان بچ کې، د سودي کاروبار نه ځان بچ کې، د سودخورو نه ځان بچ کې. بلکې زه خو دونه پورې ویم چې څوک سود کوي نو ډېرې په سب کې مونځ چا سره نه کوي، دې د نورو مونځان سره بربادوي. ښه په کولو ټکو دی اوري چې هر څوک یې کوي، ډېرې جومات سره ډېرې دونه ځان لړو خواري نه کوي. دا د خدای دشمن دی، دا د رسول دشمن دی، دې په دشمنۍ د خدای او د رسول اخته دی، د سره سب کې مونځ کېږي. نو د دې وجې د سود نه ځان بچ کې، د سودي معاملې نه ځان بچ کې، د سودخورو نه ځان بچ کې. او په بینک کې د کېښودلو اډوجت نشته، ټولې په بینک کې پیسې ږدي، خو که د منافع لپاره ږدي نو حرامې دي. او که په دې نیت باندې ږدي چې یاره کور کې ساتلی نه شم، بینک کې به پرتي یا نو زه خو پې سود نه علم. نو کاکا که ته پې سود نه علې نو حکومت یې رله په سود چلی، ستا هغه پیسې په سود کې چلیږي، نو بیا ریم تې عملنامه رې ګورې بیا پنګرې خالي نه د دې ګناه نه چې ستا په پیسو باندې هغې سودي معامله کوي، ته نه اخلې خو ستا پیسې په سود کې چلیږي. ولې په کور کې ولې نشي کېښودې؟ یاره په ستا په بچو اعتبار نشته، ستا په ښځه اعتبار نشته، ستا په رور اعتبار نشته، ستا په مور اعتبار نشته، د دې وجې خو کور کې نه ږدي چې په چا اعتبار نشته. نو ستا رجون نه فایده څه شوه چې ستا په چا اعتماد نشته؟ نه، اعتماد او بروسه په دې خپله وینه پیدا که، دا مال دې کېره آیات الکرسي پې وایه، که دې له چا ګوتې واوړې دا کیدی نشي چې ستا مال دی حلال مال دی او هغه دې ضایع شي. حلال به نه ضایع کېږي، چې کم مال کې کوټي، کم مال په کرپشن، کم مال پردې حقي رایوځای شوي، نو دی به په کور کې هم نشي کېښودی او په بینک کې هم کېږي. نو په بینک کې به هم چېرې نو دا عملنامه ده که چې حرام مال دی، نو د حرام مال ضایع کېږي، حلال مال چرې نه ضایع کېږي. نو دې وجې د سود نه ځان بچ کول پکار دی. سود ډېره ناکاره بیماري ده، قبیحه بیماري ده. او زمونږ په پښتنو کې لکه د کینسر دا مرض خورېږي، الله دې په موږ رحم وکړي. ډېر درانه خلک په دې غم اخته دي، ډېر درنې کورنۍ په دې سودي معامله کې مبتلا شوي دي. او بس دکه نو زه یم چې خدای پاکه په دنیا کې به د دې څه حالي، خو زه دنیا کې خو جیسې تیسې تېره شي، خو هلته به د دې څه حالي. داسې قبرونه هم لیدلي شوي دي چې په هغې د دن نه څه کې بهر پې دومره ماران او لړمانان ګرځېدل چې قبر خوره نه ښکارېده. ښه زنکدن یې داسې چې په میاشتو تې بیا زنکدن کې ساه نوځي، په میاشتو تې ساه نوځي، شکلونه به مسخ شوي د داسې خلکو چې څوک دا معاملې کوي. حرام و مرتکب دا ټول حرام دي، د دې نه ځان بچ کول پکار دي او خپل اولاد او خپل نسل باندې رحم وکړې. کم از کم په دې غم او په دې جنجت باندې ماړوئ چې د دې په سر د دې لپاره تاسو پیسې په سود رالی چې ستاسو نسلونه 7 پیړۍ به د سودخورو 7 نسله به یې خواري، 7 نسله 7 پیړۍ به یې خواري، ذلیله به یې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، لا تأکلو مخوره ربا سود لرا،
مه په سود ورکوې او مه په سود اخلې، د سود نه ځان بچ کې. مه په خپله خورې، مه کاو مه کلاو. مه په خپله خورې، مې په چا خوروې، په خپل اولاد یې خوروې د سود نه. نو دا څنګه اضعافا مضاعفه، دونه پر دونه، لکه په پیسې دې ورکړې دونه به ورپسې راکې، د دې نه ځان بچ کې، دا سود دی. دونه مې درکړې دونه به ورپسې راکې، دا سود دی، د دې نه ځان بچ کې. واتقوا الله لعلکم تفلحون، ویریږئ د الله نه او منع شئ د دې بد فعل نه. لعلکم تفلحون، چې ستاسو کامیاب شئ، تاسو فلاح ومومئ، تاسو نجات ومومئ او تاسو ښېګړه تاسو سره وشي. د دې نه ځان بچ کې چې ښېګړه در سره وشي، او که په دې معامله کې اخته یې نو بیا د الله را طرفه فقر ډېر بد فعل نه، د دې سود نه، د سودي معاملې نه توبه وباسئ. او چې څوک پکې مبتلا دي هغې ته منت وکړې، زاري وکړې، جرګه پې وکړې، مرکه پې وکړې، او چې بلکل یې نه مني نو بیا ورته استاد وایي چې یا دا کار پرېږده او یا دا ښار پرېږده، یا دا کار پرېږده او یا دا ښار پرېږده، ما سره به نه راځې وروړه، ځان تې ساتې ځان، دا زهر دی زهر. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، او سودیانو او سود ورکولو والا او په سود پیسو اغستلو والا او د سود په معامله کې دلالت کولو والا او د سود په معامله کې گواهی کولو والا او د سودیانو لار ښودلو والا خلکو. واتقوا النار، بچ کې ځان د هغه اور نه، التي اعدت للکافرین، چې هغه حقیقت کې تیار شوی د کافرانو دپاره. د کافرانو لپاره چې کوم اور تیار شوی د هغه اور نه ځان بچ کې دا معامله مه کوئ. کني دغه اور د کافرو لپاره تیار دی، خو تاسو پکې سوځئ، تاسو پکې سوځئ. واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کې د الله، حکم ومنئ د الله، والرسول او د هغه د رسولو، او د الله حکم سره ځان د سود نه بچ کې، د رسول حکم سره اطاعت سره د سود نه ځان بچ کې، بلکې د هر یو حرام کارې نه ځان بچ کې. مه کرپشن اخلئ، مه تنخوا سره منخوا جوړوئ، مه دیاړي حرام اخلئ، مه مزدوري حراموئ ځان له، او مه حرام کسب کوئ چې حرامه کمایي پې راشي. حرام کسب باندې پیسې اغستل هم حرام شو که نه. ټیک ته چې د هغه کسب دی، او لکه د ډمانو ګډېدل او د ډمانو اجلاګانو دا کسب دی، خو په دې کسب پې اخیستل حرام دي، دا کسب حرام دی، نو پیسې هم پې حرامې دي. که څوک یې ورکوي هم حرامې ورکوي، او که څوک یې اخلي هم حرامې اخلي. خدا دا چې پاک مال به په پاکو لګي او پلیت مال به په پلیتو باندې لګي. واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون، اطاعتو کې حکم امنه د الله والرسول او د رسول لعلکم ترحمون، چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. وسارعوا الى مغفرة من ربکم، او په منډه منډه ورشئ مغفرتن د الله رحمت ته، منډې ووهئ د الله رحمت طرف ته. هغه اعمال اختیار کړئ چې د الله رحمت پې راځي، هغه اعمال اختیار کړئ چې مغفرت پې ستاسو کېږي. په منډه منډه هغه اعمالو کې توبې طرف ته منډه ووهئ، نیکۍ طرف ته منډه ووهئ، په نیکۍ کې جلتي وکړئ، په توبه کې جلتي وکړئ. دا د الله د طرفه د مغفرت دروازې دي، د مغفرت آثار دي، دې طرف ته په منډه منډه باندې لاړ شئ. من ربکم، د خپل رب د طرفه، و جنتن، او جنت طرف ته چې دا وکړئ نو الله به څه درکوي؟ و جنتن، جنت طرف ته، جنت پر له درکوي. او جنت به څونه وي؟ عرضها السماوات والارض، چې د هغې پلنوالې د اسمانونو د ځمکو نه زیات دی، د اسمانونو د ځمکو، ځکه چې وي ادنا جنتي جنت ته داخل شي چې د ټولو نه اخر کې روځي د دوزخ نه، د اخر کې چې روځي د دوزخ نه، د دنیا په لس چند د جنت به الله دته ورکوي، په لس چند د جنت، چې د دې دنیا لا چا سر مصدقه خبر نشته چې دنیا د کم ځای نه شروع او په کم ځای باندې ختمه را، مفروضي دي خو مصدقه خبر نه دی. ګورئ
نو چې د دې دنیا سر نه دی معلوم چې د دې دنیا پلس چند د جنت اخیری جهنمی ته به ملاویږي چې اخر کې د جهنم نه روزي مسلمان او ایمان والی نو هغه جنت طرف ته منډه کې دا هغه جنت په شوق کې د الله نه ویریږي او د هغه جنت شوق وکې طلب وکې د الله فرمان برداري وکې د الله مغفرت طرف ته منډې ووهې اعدت للمتقین چې دغه تیار شوی دی د پرهیزګارو متقیانو دپاره چې کم خلک د خدای نه یریږي د هغې دپاره دا جنت تیار دی الذین ينفقون فی السراء چې کم خرج کوي فی السراء په خوشحالۍ کې والضراء او په تکلیف کې یعنې د حلال مال نه د الله په نوم باندې خرج کوي په خپلو بچوم خرج کوي په خپل کور والم خرج کوي او د خدای په مخلوق باندې خرج کوي په خوشحالۍ کې هم پې خرچه کوي او په تکلیف دې حالت کې هم پې خرچه کوي د خدای په نوم ورکړه کوي والکاظمین الغیظ او زغمی برداشت کوي غصې لره دا د هغه خلکو صفات بیانوي چې دی په سختۍ کې هم خرچه کوي او په راحت کې هم خرچه کوي د خدای په نوم باندې والکاظمین او غصې لره دباوی غصه سکي غصه ورته راشي خو غصه دباوی غیظ غصې ته وایي والعافین او معاف کوي د الله دپاره معافي کوي عن الناس خلکو ته معافي کوي په خطاګانو باندې کسور معاف کولو والی والله يحب المحسنین او الله پاک غواړي د نیکې کوونکو محبت کوي نیکې کوونکو سره نیکو کارو سره والذین اذا فعلوا او هغه خلق چې کله وشي د دین فاحشتن سکلو ګناه او ظلمو یا بدکار تی وشي انفسهم په خپل حق کې په خپلو ځانونو ظلم وکړي یا تی ګناه وشي نو څه چل کوي ذکر الله نو فورا یادوي الله لره فاستغفروا او بخنه غواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو ومن یغفر الذنوب او څوک دی د ګناه بخلو والا الا الله مگر د الله نه سیوا اوس الله طرف ته رجوع شوله گناه ته وشوه خطا ته وشوه بس الله ته متوجه شو یا الله گناه رانه وشوه خطا رانه وشوه یا الله ما معاف کا یا الله ما معاف کا زما دا گناه معاف کا نو معاف کول والا څوک دی الله دی نو الله به معاف کی ولم یصروا علی ما فعلوا او پر خپل گناهونو باندې غرور نه کوي تکبر نه کوي او د خپل گناهونه چې دی نو ډیر یعنی خلکو ته نه مخامخ کوي فخر په ګناه باندې نه کوي وهم یعلمون او هغه په دغې باندې پوهیږي اولئک جزاؤهم د دغې خلکو دپاره د جزا نیکې جزا بدله به ورته الله ورکوي مغفرتن بخشش من ربهم د رب د طرفه یعنی دې جزا سره بخنه د رب د طرفه را وجنات تجری او باغ دی من تحتها الانهار چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي جنت دی او د جنت کې نهرونه بهیږي دا به د دې ته ملاویږي او دوی به څرنګه خالدین فیها د همیشه دپاره به دوی په هغې کې وي ونعم اجر العاملین او څه ښه مزدوري را د کار کوونکو دپاره چې څوک د الله حکمونه مني د الله اطاعت کوي نو څونه ښه بدله را د الله را طرفه الله دې مو تاسو ته عمل توفیق